کنایات د کنایت الجمع دا کنا یکنو او کنا یکنی پمانا دا تعبیر د یو سیزنا بلفظ غیر صریح شاعر وی و انی لأکنو عن قذور بغیرها واعرب احیانا بها فاصارح زوی د خپل معشوقین منالم لیکن کله کله غلط شمه او دا غینو والمن لوی مصیبت جوړ شي زه اکثر د معشوقین تعبیر کوم دا بعض خلک د خپل معشوقین تعبیر کوي په یو لفظ سره الکه سادا ورته وي سلما ورته وي خپل نوم نالي نو و انی لاکنو ذکنه کوم د قذور نه د معشوقین می قذورو بغیرها د بل جانو مدم لیکن و اورب احیانا بها کل اظهارکم فصارحوا صریح دا غینوم والمه خیال منی وی او پخله می دا غینوم راشنه دا غیرونه خپل خپلوان به ډیر غوسه کیږي چې خطه په غیبانه عاشقی نو کنایین مراد ما یقنا بها هغه کلمات چې دا غی په ذریعہ یو سیز نه تعبیر کې هي اسماء دا اسماء دی تدل دا بدلالت کوي علی عدد مبهم په یو عدد باندې چې هغه به مبهمي هغه عدد به معلوم نوي وهي کم او دا کم ده وکذا او دارنګه قضا ده کم او قضا دا کنایه ده د عدد نه لکه سړی بل ته وایي کم رجلن عندک تا سره څو سړي دي کم درهمن فی جیبک په جیب کې د 100 روپۍ دي دا کم استفهامي ده او چې یو سړی وایي کم درهمن انفقتو ما خو ډېرې پیسې ولګولې عدد نه معلومه چې 200 دي 300 دي خو وی چې کم رجل کم درهمن انفقتو ما ډېرې پیسې ولګولم دا کنایه ده د عدد کثیر نه او دارنګه قضا دا کلمه دا قضام کنایه ده د مبهم نه او دارنګه وحدیث مبهم یا باغ دلالت کوي په یو خبره باندې چې مبهمه وي او هغه لپاره عرب کہت او ذات مستعمله کہت به همیشه مکرر مستعمله قلت له کہت و کہت هغه ته داسې وي قلت له ذات و ذات ما هغه ته داسې خبرې کوم پښتو کې وای ما ورته داسې وي سدي وي بیان نه کوي ما ورته داسې خبرې وکي نو دا ټول چې کوم دنو مبني دي کم دا ځکه مبني ده چې کم استفهامي په منزله د حمزه د استفهام ده نو حمزه د استفهام مبني و ځکه حرف ده نو کم شی چې دا غي په دې باندې مستعمليږي هغه مبني شلو او کم خبري مو په کم استفهامي باندې قیاس کو یادا چې د دې وضع په شان د وضع د حروف ده ځکه بعض حروف ثنائي دي بعض حروف لکه عن من نو د دې وضع هغه په شان د وضع د حروف ده یعنی د دوه حرفونو نه دا جوړ دي نو دی وجنه دا مبني شو او کہتا او زیت ځکه مبني شو چې دا د جملې په ځای راځي جمله مبني ده نو چې د کم جملې په ځای راغلي هغه مبني ده دا کہتا معنا هغه ته داسې خبرې وکړي نو دا کہتا ځکه مبني ده چې دا راځي په ځای د جملې او جمله مبني ده چې کم شی د جملې په ځای راځي هغه مبني شو لیکن دا یاد لرئ چې کہتا به مکرر مستعمله قلت له کہتا و کیتا قلت له زیت و زیت د دواړو یو معنا ده وعلم ان کم علی قسمین کم په دو قسم را دي استفهامیه یو کم استفهامی ده وما بعدها منصوب مفرد او دا غینه پس په تمیز منصوب و مفرد را دي على التمیز لکه کم رجلا عندك تاسو رسو سړی دي نو دا کم استفهامی شو دا کم استفهامی شلو د تمغه تمیز دا عدد اوسط ورکو عدد تدری قسمه ده د یو عدد د یو نه تر لسو پورې بل د لسو نه تر سلو پورې بل د سلو نه الی ما لا نهایه نو دا عدد اوسط تمیز منصوبی انی رأیت 11 کوكبا نو کم رجلا عندك
وخبریت او بل کم خبری ده وما بعدها مجرور مفرد او دا غین ما بعد با مجرور مفرد را دی کم درهم انفقتو لکه کم مال انفقته ما ډیر مال خرج کړل او مجموع یا دا غین رسته با مجموع را دی لکه کم رجال لقیتهم ذکر دا کم خبری کله نا کله کنایوی دا عدد قلیل نا کله دا کثیر نا نو د دریو نا تر لسو پوری تمیز جمع را دی ثلاثت رجال اربعت رجال او د سلو نا برا مفرد را دی نو دی وجنه د تمګه دواړه قسمه اعراب ورکول چې کله د ممیز به مفرد را دی او کله به جمع را دی کم مال انفقته او مجموع لکه کم رجال لقیتهم ما د ډیرو سره سره ملاقاتونه کړو تاسو ته براشي کم عمت لك یا جریر وخالت فدعاء قد حلبت علی عشاری کم عمت لك یا جریر فرزدق د جریر بدوی فرزدق او جریر دا دیو زمانه شاعرانو او همیشه یو بل پسې به بدوی فرزدق مالدار او جریر دا غریبو جریر دا غریبو جریر ته چاوي چې ته ډېر لوی شاعر او که فرزدق ډېر لوی شاعر دی ورته وی راشه نه د جریر پلار او بوډا او بویت لوی دا وګوره نو هغه دا بیزي ته نیولې او دغسې رودل هغې بوډا وی زما پلار دومره غریب او بخیل دی چې د بیزي ته نیولې ځکه عربو کې چې بیزه لشي او د لشلو آواز راشي سړی چې څاروی لشي په لوښ کې آواز راځي که نه باقاعده د هغې دارې آواز راځي نو عرب سخیان دي نو ماشومان کټوري راړي کاکا مونږ ته هم لږ پی راکړه نو زما دا پلار دومره غریب او بخیل دی چې لوشي نه ده که د کټوري کې به د لشلو آواز راځي نو ګاونډیانو به خپل لوښي راړي وی زه د داسې سړي زوی یم او بیا هم دنیا زما شعرونه مني فرزدق خو مالدار دی ځکه خلک تعریف کوي د مالدار خلک نو فرزدق د جریر باره کې وایي کم عمت لک یا جریرو وخالت ستا ډېرې تروریانې او ستا ډېرې ماسیګانې فدعاو د هغې دا ګوتې داسې شوي دي ستا تروریانې او ستا ماسیګانې زموږ کور کې خدمت کوي قد حلبت علی عشاری د کمه ښځه چې همیشه هغه میخه یا اوښه لوشي دا ګوتې بیا داسې کږې وي ځکه ټول عمر هغه لګیا د دا ګوتې بیا داسې شوي فدعا هغې ته وایي څه معنا ته خو زموږ د کور خادمې او ما سره لا خبرې کې نو هلته کې کم عمتن هم دی او کم عمتن هم دی کم عمتن معنا ستا ډېرې تروریانې مونږ سره خدمت کوي یا دا چې تو شماره ده خو یې نه شم شمارلی څومره تروریانې دي چې زموږ په کور کې لګیا دی خدمت کوي نو د کم استفهامي تمیز به راځي منصوبه یو طالب نه به تپوس کوي کم درهمن فی جیبکه ستا په جیب کې څو روپۍ دي او یو طالب په خپله وایي چې کم درهم فی جیبي ډېر روپۍ دي زما په جیب کې د کمې خبري تمیز به مجرور راځي کله به مفرد راځي او کله به جمع راځي لکه کم رجال لقیتو ومعناه التکثیر او د دې معنا چې کوم نه هغه تکثیر دی بس ته نن دومره کافي